اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن التجسس. دا بل باب شروع شو د جاسوسۍ د ممانعات په باره کې چې جاسوسي به نه کوئ، یو بل پسې به لګئ نه، د یو بل پټ حالات معلومولو کوشش به نه کوئ. تجسس جاسوسی کول، واګدارنه کول، والتسمع لکلام من یکره استماعه، او یو کسې د هغه ته غوږ ایښودل خوښ نه دي، خو د هغې باوجود هم د هغه خبرې ته غوږ ږدي، د دې نه منع راغلې ده. جاسوسۍ او غوږدارنې نه زموږ شریعت موږ منع کړي یو. د دې په هکله یو دوه آیتونه پیش کړي دي. لومبنی د سورة حجرات 12 آیت ته قال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجسسوا. الله مونږ منع کړي یو وی تجسس مکوئ، تجسس مکوئ. تجسس وی داسې شیز تلاش کول چې بل پټ کړی وي. یو کس ته هغه یو خبره مونږ نه پټه ساتل غواړي، هره خبره خو څوک چاته نه ښکاره کوي که نه. یو کس ته هغه خپله یو خبره مونږ نه پټ ساتل غواړي او مونږ ورپسې لګېدلي یو چې یاره دا خبره زه څه طریقې سره معلومه کړمه. یو څیز پټ ساتل غواړي او زه ورپسې لګېدلی یم چې ورګه دا څیز خو به زه معلوموم، دې ته تجسس وایي. نو تجسس نه الله تعالی مونږ منع کړي یو، جستجو کولو نه، تلاش کولو نه، جاسوسۍ نه، چې کوم کې د چا عیب ښکاره شي. خو د دې نه مور پلار خاوند ښځه او دغه شانتې مربي استاذ پیر دا ته مستثنا دي، بلکې مور او پلار به د بچي د حالاتو د پټو خبرو د معلومولو کوشش کوي چې چېرته په غلطه روان نشي. خاوند به هم د ښځې د حالاتو نگراني کوي، پیر صاحب به هم د خپل مرید د حالاتو د پټو حالاتو نگراني هم کوي، او دغه شانتې هر مشر مربي. او د کومې جاسوسۍ نه چې منع فرمایلی شوې ده، دا د چا هسې سړی د بل عیبونه راښکاره کولو کوشش کوي چې د کې خو شرموي یې بیا. نو د دې جاسوسۍ نه مونږ او تاسو الله پاک منع کړي یو. الله دې زمونږ ټولو اخلاق ښکلي کړي. یا رحمت